دی جمعہ کی با انشاءاللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سخاوت بارکی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابہ دا سخاوت بارکی با یوسو خبری کم. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زندگی دا زمانگ دا پارا یو خیستہ نمونہ دا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا زندگی کی تاسو توی اسوہ حسنہ دا خیستہ زندگی پرتا دا یو خیستہ نمونہ در تا پرتا دا. نبی علیہ السلام سنگ زندگی تیرا کڑی دا آغا رنگ زندگی تیرا والپکار دی. خدا دا نبی علیہ السلام دا زندگی نا بسوک فائدہ اخلی دری خبری دری خلقی خود لی دا. یو من کان یرجو اللہ سوک چی دا اللہ پاک دا ملاقات تمنا لری. والیوم الاخر سوک چی دا آخرت عقیدہ لری. وذکر اللہ کثیرا او سوک چی دا اللہ ذکر دیر زیاد کی. دا دری قسم خلق با دا نبی علیہ السلام دا زندگی نا فائدہ اخلی. تو عزیزانو نبی علیہ السلام چی سکڑی دی منگ با کوشش دا کو چی آگا طول اعمال دا خپل پا زندگی کی راو دی. ولی دا نبی علیہ السلام زندگی زمانگ دا پا رہے و نمونہ اڑان دشوی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سخا صفتم دیر لوی صفتو سخاوت پا کڑیر زیادو. اول دا خبر ازدکو چی سخاوت ویلے کی گی ستا پاربائی کی ورطا جود وی او پا اردو کی ورطا سخاوت وی. سخاوت ویلے کی گی چی بغیر دا سوال نا چاہتا مال ورکول. چی یو سڑے دا سوال ذلت تپرینی دا چی سوال در نو کی بغیر دا سوال کولو نا اغتا تم مال ورکی دا سخاوت یو مانا شو. یا دویم مانا دا سخاوت دا چی دیر مال ورکول. ذکر خود باران تم جود ویل شوے دے چی دا باران راوری کی پا کسرت سے ذکر ورطا جود وی. نو دا سخاوت دویم مانا دا چی پا دیر مال چاہتا ورکول. دریم مانا دا سخاوت چی مناسب شے مناسب کستا ورکول. یو مناسب شے وی دا چاچی مناسب وی دا چاچی لگی اغل آغا شے ورکول دام سخاوت دی. او سلورم نمبر دا سخاوت مانا دا چی خپل نفس دا لالچ نبچ کول خپل نفس دا تمی نبچ کول دا چاونا تم پزرکی نساتل دا خپل نفس دا تمی نبری کول دام دا سخاوت مانا دا. نور دیر مانیم ذکر شوی خو ما در تا دا سلور مانی اکر دا سخاوت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت دیر زیاد کہ کم معنی راخ لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاغ معنی سر سخاوت پروت کہ بغیر دا سوال نے اخلی نبی علیہ السلام بغیر دا سوال نہ خلق تمال ورکول. کہ دیر مال یاد نبی علیہ السلام بدیر مال ورکول. کہ مناسب مال مناسب خلق تدسبے کولو او کزان دا تمی او لالچ نہ بچ کول دام دا نبی علیہ السلام دا سخاوت یہ وہی سوا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویواری ماتا رسول اللہ مبارک وی اے ابو ذر زمان نخوخیگی دا خبر زمان نخوخیگی چی ما سر دا احد دا غرم رسونوی او درم ورز پوری ما سر ساشرفی پاکی پاتی شوی دا زمان نخوخیگی. دا احد دا غرم رسون ما سروی او درم ورز پوری ما سر پاکی ساشرفی پاتی شی دا کار زمان نخوخیگی زبای پا دوانو لپو باندی دا اللہ پا لارا کی ورکوما چی پا درم ورزی پوری غطول مال زا ختم دومرا عجیبت سخاوت دا احد دا غرم رسونا. صرف وی آگا چی دا قرض مالی قرضدارانی اغلب اعتصاتم باقی بطول مال دا اللہ لارا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے آگا وی چی ما رسول اللہ مبارک اس کلم دسی ندے کتلے چی یو صحابی یو کس سے سغوختی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته انکار کړي چې زه نه در کوم یا ما سره نشته. وای دا ما کله د رسول الله مبارک په زندگی کې دا عمل نه دی کتلی. یو بل حدیث کې راځي بخاری شریف کې دا حدیث ذکر کیږي
دې بحرین نه وی رسول الله مبارک ته 90,000 درهم راغله. رسول الله مبارک دا 90,000 درهم راواغستل او دای داسې یو سیټ ته واچو او څومره خلک به چې راتله هغه ته به یې لږ لږ ورکو. دا 90,000 درهم پراته دي دې کې لږ لږ ورکوي لږ لږ ورکوي دا ختم شو. دا ټول دراهم ختم شو. په دې کې یو سوال والا راغی یو سائل راغی او د رسول الله مبارک نے سوال وکړو چې یا رسول الله ما ته څه پیسې راکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایریان شو چې اوسه پورې ته نه وي ما 90,000 درهم د الله په لاره کې ورکه او ته اوسه پورې نه وي اوس چې دا ټول مال خلاص شو ته را پیدا شوي او سوال دې وکړو نو لہذا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې خو منع کېدل نو چې نشته یا نه در کوم ورته وایي ته چانه قرض راواله خپل کار پوره که ستا قرض به زه ورکړم. ته چانه څه راواله قرض راواله ته د خپل ضرورت پوره که هغه کوم چانه چې د قرض راغستی هغه له به زه ستا په ځای باندې مال ورکړم. دا د رسول الله مبارک سخاوت دی. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ یوه حصه ده چې دومره لوی سخي سړی په دې مال کې خو ځان ته پرېنښوست اخره کې ځان یې پکې قرضدار یم که وایي زه ته د پلانکي سړي نه راواخله او زه به وایي هغه سړي ته ورکړم هغه زما کار دی ته قرض راواله. بخاري شریف کې یو واقعه را نقل شوې ده وایي نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته یوې ښځې یو څادر جوړ کړو ډېر مزیدار څادر یې وله جوړ کړ او د رسول الله مبارک څادر ته ډېر زیات ضرورت هم ډېر زیات کان محتاجا الیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتیاج دې څادر ته ډېر زیات و. وایي هغه ښځې د خپل په لاس باندې رسول الله مبارک ته څادر تیار کړ څادر یې ورته راوړو د رسول الله مبارک په خدمت کې پیش کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتیاج ډېر زیات و څادر ته احتیاجي زیات و هغې ته ډایرکټ قبول کړ چې وایغسته ته رسول الله مبارک واچولو ډېر مزیدار څادر و د رسول الله مبارک احتیاج هم ورته و د رسول الله مبارک خوښ څادر و. یو صحابي په لاره کې روان دی رسول الله مبارک دا صحابي ګوري دواړه خپلو کې ملو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې یا رسول الله ډېر ښایسته څادر دی زما ډېر خوښ شو ما ته به یې رانه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څادر وویستو وایي دا رستا مبارک شي اغلی و. یو بل صحابي ولاړو ورته وایي ای د الله بنده دا دې څه وکړه تا ته پته وه رسول الله مبارک دې څادر ته احتیاج لرلو محتاج و او دویمه درته دا هم پته وه چې نبي علیہ السلام نه چا څه وغوښته هغه یې منې کوي نه ورکوي ډایرکټ د دې دواړو خبرو تا ته پته وه تا بیا هم د نبي علیہ الصلوۃ والسلام نه دا څادر وغوښتلو. هغه صحابي عجیبه خبره کوي وایي ما د نبي علیہ الصلوۃ والسلام نه دا څادر ځکه واغسته دا زه اچومه نه د باندې به زه د خپل کفن کوم. وایي هغه صحابي بیا دا څادر د خپل په کفن کې استعمال کړ. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به چې کله حاجتمند سړی راغی ضرورتمند سړی به ورته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ما ته حکم کولو چې پلانکي سړي نه قرض راواله او دله به روټۍ هم ورکړي دله به جامه هم ورکړي بیا به یې رخصتې. وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو سوالګیره واپس کولو نه. بلال حبشي صاحب فرمایي ما ته به یې ویلي چې چانه قرض راواله خو دله یې ورکه. وایي دې کې یو مشرک کافر راو وایي هغې چې کله د رسول الله مبارک دې عادت ته وکته چې د عادت خدا نه چې دا سوالګیر واپس کینه قرض رالی بلال حبشي صاحب ته قرض راواله دله جامې هم ورکه روټۍ هم ورکه بیا به زه پیسې ادا کوم. نو دې مشرک بلال صاحب ته وویلې وایي ته بل چا نه پیسې مه راله ما سره ډېر زیات پیسې دي زه ډېر زیات مالداره سړی یم. نو دې مشرک ورته ویل ما ته راځه زه به تا نه قرض در کوم بل چا نه قرض مه راله. بلال صاحب ویل دا دې نه څه خبره ښه خبره چېرته ده موږ خو هسې رسول الله مبارک ما ته حکم کړي زه قرض رالم تا نه ویلم. دې مشرک ته راغو یو ځل وایي قرض پیسې راکړه رسول الله مبارک چا ته څه اخلي او داسې به یې ترې اخیسته پیسې جمع شو.
پیسې چې کله جمع شو دا خو مشرک او مشرک سړی د مسلمان چرته په کار راتلی شي د خو یو خپل سوچ یو غټ سوچ یې کړی وایي دا مشرک بلال صاحب ته راغی ورته وایي په دې میاشت کې څو ورځې پاتې دي وایي یاره په دې میاشت کې یو څو ورځې پاتې وایي یو څو نه 4 ورځې پاتې دي وایي که په دې 4 ورځو کې دې ما ته مال را نه که زما چې کوم قرض دی دا دې ادا نه که ته به زما غلامې ته به هماغه رنګې چیلۍ سره لکه څنګه چې د مخکې چیرې سره بلال حبشي صاحب ډېر زیات په سوچ کې لاړه چې دا په کومه مسله باندې وغوښتم ده خو ما ته پهله دعوت راکړه چې راشه واله ما نه قرض را اوس ماله دا خبره کوي نبي علیه صلات وسلام ته لاړه ورته وایي رسول الله مبارک ستا نه زما مور او پلار قربان شه ما ته داسې مسله پېښ شوه تا به حکم کو ما به قرض راغسته اوس ما سره هم پیسې نشته تا سره هم پیسې نشته او مشرک وایي چې ته به زما غلام جوړېږي که 4 ورځو کې دې پیدا نه کړي وایي یا رسول الله ما ته اجازت راکړه چې زه دا 4-5 ورځې یا 10 ورځې پټ شمه چې کله تا سره مال راغې بیا به ته ما ته ووایې چې راشه ته به هغه مال هغه سړي ته بیا ورکړي وایي زه به دا 10 ورځې پټ شم ولې مال خو ما راغستی دی تا له خو څه وایي نه ما ته به وایي نبي علیه صلات وسلام ورته زه ته لاړ شه دا لاړو وایي زه د سحر په انتظار کوم چې سحر شي چې زه وتښتمه وایي د سحر ټیم لا شوی نه رسول الله مبارک ما پسې سوال جواب راولېږلو یو کس یې راولېږلو وایي د شاه فدک دا د یوزي بادشاه وایي 4 اوښې رالیږلي دي 4 اوښې د مال نه ډکې رالیږلي زما دپاره هدیه نو بلال صاحب وایي چې زه کوشش مې کوم چې وتښتم چې کله مې دا خبره واورېده وایي زه راغلم ګورم دا اوښې 4 دانې اوښې پرتې دي داسې ناستې دي او د دې د پاسه مال دی وایي ما ته رسول الله مبارک وایي چې دا اوښې واخله او دا هغه مشرک ته یو څه چې څومره قرض دې ته اخیستی دی دا ټول قرض هغه ته ادا کړه وایي ما چې کله هغه یوړه دا هغه مشرک قرض هم پکې ادا شو چې کوم نبي علیه صلات وسلام د خلکو د ښېګړو دپاره د حاجتمندو دپاره اخیستی و هغه قرض هم ادا شو وایي دې کې څه پاتې شو وایي ما ته رسول الله مبارک ویل د ماسخوتن ټیم و سهار زه راغلم تر ماسخوتن پورې ما د هر څه پوره کړه ماسخوتن مونځ د مخکې راغلم وایي رسول الله مبارک ما ته ویل څه پکې پاتې دي او که نه وایي ما ورته ویل چې او یا رسول الله لږ څه پکې پاتې دي وایي ما ته یې ویل چې ګوره دام د الله په رضا باندې ورکړه زه به هغه پورې خپل ښځو ته نه ځمه زه به هغه پورې کور ته نه ځمه چې تا دا لږ مال هم د الله په نامه باندې ورنکو وایي ما چې کله ماسخوتن نه پس راغم ضرورتمند سړی پیدا نه شو وایي ما دا مال واپس راوړو چې یا رسول الله ضرورتمند سړی نشته وایي ما ته وایي چې زه به نن شپه په دې جومات کې کومه ټوله شپه یو که سبا ماسخوتنه پورې دا مال چې کله بلال صاحب تقسیم که هغې نه پس نبي علیه صلات وسلام خپل کور ته لاړ